أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي يورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رزيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أوتيك أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا رواه مسلم اے زما بندگانو نن ورځ په تاسو باندې یروي او نه په تاسو غمجن کېږئ هغه کسان چې ایمان راوړی دی په آیتونو زموږ باندې او مسلمانان ورته وایي چې ننوځئ جنت ته تاسو ستاسو بیبیانې چې تاسو په جنت کې عزتمند او خوشحاله چولولی کېږي او په دوی باندې هغه کاسې د سرو زرو د آبخورې چې پای کې به په دې جنت کې هغه دي چې غواړي نفسونه او خوند او لذت ورکړي سترګې او تاسو په دې کې همیشه دغه جنت ته هغه تاسو ته په میراث باندې درکړی کېږي په سبب د هغې چې تاسو عمل کولو او ستاسو دپاره په دې کې میوې دي ډېرې او د هغه نه چې تاسو خوراک کوئ ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بېشکه الله تعالی به جنتیانو ته وایي چې ای جنتیانو نو ټول جنتیان به اعلان وکړي چې پروردګاره حاضر یم زه موږ حاضر یو او ټول خیر ستا په لاس کې دی نو بیا ورته پروردګار فرمایي تاسو راضي یئ نو دوی به وایي چې ولې به موږ راضي نه یو ای ربه او تا موږ ته راکړي دي هر هغه څه چې هېڅ چا ته دې نه دي ورکړي نو پروردګار ورته وایي زه در کوم تاسو ته ډېر غوره د هغه نه تاسو ته درکړی شوي دي په دوی به وایي چې ربه دا کم یو شی دی چې ډېر غوره دی د هغې نه چې موږ ته راکړی شوي دي نو الله تعالی وفرمایي چې زه نن په تاسو باندې نازلومه دا خبره چې زه ستاسو نه راضي شوم او ټول عمر به زه ستاسو نه همیشه همیشه دپاره نه خفه کېږم او نه غوسه کېږم رواه مسلم جنت او بیا د جنت ته داخلېدلو دپاره هغه اعمال قرآن مجید ناشنا انداز باندې بتوي یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون دا دو جملې دا دو ټکي پرو چې زما بندګانو په تاسو باندې نن ورځې هېڅ یره نشته او نه به تاسو آینده دپاره چېرته غمجن کېږئ دا د غم دنیا ختم شو وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين ځکه چې څه چې غواړي نفس هغه به ورته ملاویږي دنیا کې یو سړی ډېر مالدار دی د مال نه مالامال دی هر قسم مال ورسره دی خو چې کله تر هغه نه تپوس وکړي نو د هغه ارمان نه وي پوره شوی د دنیا نه بې ارمانه ځي الله ول صحت ورکړي الله ول عزت ورکړي الله ول مال او دولت ورکړي الله ول بچي اولاد ورکړي
قدر و قیمت ډېر زیات دي، هر څوک قدر کوي، عزت یې کوي. لیکن که د هغه نه یې تپوس وکړو نو هغه څه ارمان یا په دنیا کې نه پوره کېږي. نو دنیا کې ارمان نه پوره کېږي، خو چې کم د ارمانونو محل دی چې هر ارمان پکې پوره کېږي نو هغه په دنیا کې سیدېږي، هغه جنت دی. جنت لپاره به جنت کې عمل ته نشي کولی، تا ته به جنت ملاویږي. د جنت لپاره به عمل ته به دنیا کې کوي، نو چې د ارمان پکې نه پوره کېږي نو صرف یو ټکی پکې شته دی چې دا هغه کار وکړې نو په هغه ځای کې به تا ته هغه څه میلاو شي ستا ټول ارمانونه به پوره شي، ټول ارمانونه. نور په جنت کې ټول خلک بې ارمانه تللي دي، ټول خلک چې کومه دی نو هغه چې مړ کېږي نو بس زما دا خبره پاتې شوه، دا پاتې شوه، دا پاتې شوه، پریشانه. خو چې دنیا ارمان د دنیا د خواهشاتو تحت پوره کې، او که فرض که ته عبادت کې د ایمان سره د هغه په زړه باندې صرف یو ارماني، هغه ارمان دا وي چې الله ما معاف کړي، د هغه خلکو سره غم ورسره وي، غم جنت ته هغه سړی داخلېږي چې هغه سره غم ورسره وي. او چې کوم سړي سره غم نه وي ورسره، بې فکره وي، هغه سړي ته جنت نه میلاویږي. نن سبا زموږ ټول دغه حل دی، خلک لګیا یي که نه وایي یاره داسې چل دی، پته نه لګي څومره بیانات کېږي او څومره خبرې کېږي، بیان والا په خپل بیان باندې عمل نه کوي. جماعت کې مانځه ته مخکې شوی ښکته کېږي پورته کېږي، هغه د دین نه دی خبر، ځان له چې کوم دی نو بس تش دنیادار دی، دنیا طرف ته متوجه دی، دنیا 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 دنیا. چېرته په یو لږو کې یو سړی نشم ویلی چې هغه به داسې مستغني وي او به پروا نه ساتي، لیکن نور ټول خلک داسې دي. او چې کله کله سړی د دې کرتوتونو نه خبر شي که نه خپل ځان دام بس ایسته داسې غرق واخلي چې هلکه دا خلک څه کوي، دا مخامخ څنګه دي، دا په شیشه څنګه دي، صرف لوبادې اچولي دي، لوبادې څوک لګیا دي یو شان دي خبرې، څوک بل شان دي خبرې. یو داسې معاشره ده په دې کې د خپل ایمان بچاو پکار دی، د خپل اعمالو بچاو پکار دی. لہذا جنت د ارمانونو د پوره کېدلو ځای دی. نو دنیا کې ارمانونه نه پوره کېږي، خو لیکن چې کم ځای کې ارمانونه پوره کېږي نه بلې دنیا کې حاصلېږي، هغه جنت دی. جنت په جنت کې نه حاصلېږي. جنت کې ته داسې اعمال نشي کولی چې راته وایي چې هلکه دومره مونځ وکړه او داسې چل وکړه او داسې چل وکړه تا ته به جنت میلاو شي. نه جنت هلته نه جنت تا ته میلاو شوی، خو په دې دنیا به میلاویږي. د دې وجې قرآن مجید په ډېر باریکه نکته باندې ورته یا عبادی زما بندګانو، مطلب یې څه شو چې په دنیا کې تاسو د یو ارمان دپاره لګیا وئ، او هغه ارمان هم دا و چې زما نه الله راضي شي، او چې الله راضي شي هر څه میلاو شي، او چې الله راضي نه وي چې الله دې حاصل کو هر څه میلاو شو. هندوستان چې کله پته شو نو محمود غزنوي رحمت الله علیه هغه امتحان هم اخیستلو، نو د خپل وزیرانو څومره خلک چې هغه و چې تاسو خو مال غنیمت کې خپل حق هم دی، خو ما ته چې زما کوم حق میلاو شوی دی په مال غنیمت کې، نو په هغې کې چې ستاسو د چا څه غواړي څوک او څه غواړي نو زه ول نه ورکوم. نو خلک رامخې ته شو، چا یو شی چا بل شی دنیوي څه و هغې غوښتله میلاو شو ده. ایاز چې کوم دی نو هغه چوپ چاپ ولاړ دی، چوپ چاپ ولاړ دی. د دې وجې نه الله تعالی چې کوم دی پیغمبرانو له څه ورکړي هم دي، خو ډېر پیغمبران داسې جسم نه دي ورکړي. اوس مطلب دی د الله خوښ نه دي، څه د الله خوښ دي، ورته ګوري چې دی څه کوي. په دې دنیا کې به سختترین امتحانات په پیغمبرانو راځي. الله تعالی چرته هم دا نه غواړي چې د الله محبوب بنده وي او هغه له تکلیف ورکړي، خو لیکن دغه تکلیف امتحان دی، دا یو خوند او مزه ده. دا د هغه چا نه تپوس وکړه چې د چا د الله سره مینه وي، د چا چې د چا سره مینه وي د هغه د طرفه چې ورته ولاړې په دې انور باندې هم دی خوشحالۍ خولې به بهیږي. اوس الله تعالی چې کوم دی نو د دغې بنده سره مینه ده. اوس هغه بنده چې په دې تکلیفونو کې په دې امتحاناتو کې هغه خپل الله سره مینه کوي، هغه ته هم په دغه کې مینه میلاویږي، ته به راحتونو کې پروت دی. ایاز ته ویل ته څه نه غواړې؟ نو هغه ورته ویل چې جناب تا خو اعلان کړی دی چې خپل اعلان باندې خو برقرار یې که نه؟ ویل چې هو بلکل برقرار یم. هغه لاړو د هغه په سر باندې لاس کېښودو چې زه دا غواړم، د نن نه بعد ته زما غلام او زه دې مالک و.
بس ما ته واغستل بالکل ټیک ته اول ودی کتله تاسو ټول خبرې کوي اعتراض کوي ها لکه ته به چې لکه پیغمبرانو چې دین هم شلکاته موس کړه دی او تام شلکاته موس کړه پیغمبر ته جنت الفردوس ملاويږي او ما ته چې پته نه لګي سبب ملاويږي اعتراض غلط دی د پیغمبرانو د الله سره کوم مینه یا غمینه ته چرته جوړول شي پیغمبران چې کوم قربانیانی ورکړي یا قربانی ته چرته ورکول شي صحابه چې کوم قربانیانی ورکړي ته چرته ورکول شي ناوی ته خو دل چې تاسو چې کوم دین دا غواړي لکه تاسو نه تاسو کوم موږ سغواړو هغه سغواړي غواړو په دنیا باندې غواړو اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا بغواړو لیکن زمونږ هر کار چې کوم دی خو د دنیا د پاره دی کنه دی کنه خبره جو اس کا پرز کا حقیقت به خلق پکېږي او تپوس وکړه هر چانه دستار ولن تپوس وکړه ناغو په دستار کې 1 نمبر وي چې خلق کوج دا ډېر خسړې ده غټي جامع غوستلې دي نو خلق کوج دا ډېر خ بزرګ ده ورستو بچرته الله تعالی غواړي مانګزار چې کله موږ کې داغه نه تاسو کنه اب وای چې خلک وای دا ډېر خسړې ده د دنیا یو غرض مې ده هغه د پاره کته کېږم پورته کېږم دومره ذکرونه کوم دومره وظیفې کوم د دې د پاره چې مال دنیا راکې الله رستو ده مال سره کې دار کې ټول خبرې هم دسي دي لیکن هغه خلک سو الله مخ کې او شی رستو الله مخ کې دا الله رضا دا الله خوشاله کول دا بر ټول خبرونه مخ کې نسب برستو حسب برستو مال برستو تجارت برستو ګټه برستو بچی برستو خاندان برستو عزت ته دنیا برستو اول به مخ کې الله دا رستو خبره په بیا راتلې دا پروا نه ساتله کسو خپکیږي او کسو خوشاليږي دا خبرې نه کولې چې لکه دا خو زما مرګره دی او دا می دوست دی الګا خپل ته مال غلط کار نشي کولای نو صحیح کار خو مال بل څوک هم کوي یعنی شیطان یې لګي کنه ته مال غلط کار نشي کولای ناجایز کار مال نشي کولای دا ستاسو شریف یا دغه دی بیا نوکری وي دغه دی افسری وي دغه دی بیا ډیوټي وي چې ته به بیا د جایز او ناجایز تمیز نشي کولای ولې دا می پلار دی دا می رور دی دا می دوست دی دا می تر دی دا می خاندان دی دا می پارټي دا دا می مسلک دی بیا به دا شي نه لیکن دا ټول خبرې ورستو کې او الله به مخ کې بیا به تبند شي دا اعلان هغه خلکو ته دی چې دوی ټول خبرې ورستو کړې دي الله یې مخ کې کړې دي یا عبادی لا خوف علیکم زما بندګانو نن پتا سو یې رنشته ولا انتم تحزنون نه بچرتم غم جن شي پریشانی ختم شونه دی وجنا جنت چې د ټول ارمانونو د پر کېدلو زګې ده عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه یو ځل تقریر کولو کنه دا بعضی خلک خره ان پړی جاهلانی قمقلانی دې تپوس کې او بعضی اعتراضن تپوس کوي لکه تاسو د پښتو مردار شاعر وای چې را په شرابو کې نشه نه نو به شرابو د څنګه نه د جنت تتلې نه جن څنګه وتعالى تا شراب سکې نشه جنت چې کوي د نرانو د پاره دی د غیرتیانو د پاره دی د ایماندارو د پاره دی د بهادرانو د پاره دی د اوسانو د پاره جنت نه جوړ شوی جنت ته بغیرت نشیدله جنت ته غیرتیانو د پاره جوړلې او دا بغیرت چې کوم دی نو د بغیرت سوچ ته د اوس سوچ دې اندې سوی چې په شرابو کې نشه نه نو هغه شرابي سوچ وکړه نو څه خلک خدا سي خلک ادا خبرې کوي او څه خلک داسې چې قمقلان سادهګانی نو دا قمقل ساده غوندي بډاو یا دې باندې چې واپس دوه توره چیرې چې خو قص کما و زما پزله کې راشي او جنت کې الله تعالی فرمایي چې هر شی چې کوم دې سوک سغواړي کنه ابو ته ملاويږي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون سچ غواړي به ته ملاويږي ناغور ته جواب کې ویل هغه ډېر جرار سره ناغور ته جنت کې ویل چې ور بوله چې کوم دې جهنم نه راوړي هو کله به ور ملاويږي خور بول د جهنم نه راوړي اشاره او توګه ډېر غټه او ورته دا اشاره وکړه خلک په دې متل نه پوهیږي چې او تاسو ضرب الوصل او ته ویل چې نشي کې نه اول به جهنم ته ځي جهنم ته په جهنم کې به قوس کې نو بیا به جنت ته راشي کستا داخلي چې په جنت کې کوم ده نه به قص کما
او ما په دنیا کې ټول عمر سرکشي او بغاوت کړی او بیا به جنت ته ځم، نو ته جنت ته دې نشې تللی، اول به لاړ شي جهنم ته، هلته به چې کوم دی حقې اوس کې د جهنم د اور، بیا به جنت ته راشي. نا ورته ویلی چې بیا وله اور د جهنم نه راوړې. جنت کې اور نشته، جنت کې اور نشته، جنت کې خره نشته، جنت کې سپي نشته، جنت کې ګدړان نشته، غوا میخې پکې نشته، اوښان پکې نشته. دا یاد ساتئ. جنت کې چې کومه تشې ډکې میچازې نشته، پکې پرنجي کرونا وایرس نشته، پای کې دا ګندګي مندګي نشته، توالد تناسل پکې نشته، او نه پکې چې ټیپر او لوګان نشته. خبره پوه شئ؟ ټول چې کوم دی میوې دي او مارغان دي. او د جنتي اولنۍ ډوډۍ دا د مئی د جګر یو ټوکړه ده، بیا هغه غوایي دی، او بیا د هغې نه پس دا دنیا د کائنات چې دی نه بیا ډوډۍ جوړه شي. صحیح بخاري حدیث دی. بیا دغه مېلمستوب دی، بیا نور باقي دغه شیزونه دي. خدای یاد ساتئ چې مؤمن دا غیرتي وي، او غیرتي سړی د ټولو نه کلک په خپل ایمان باندې ولاړي. نن خو ستاسو یو دله چې کوم تقریر کوي، او هغه دله وایي چې مدرسو سور کړه انجینر کو دومره بیوقوفه انسان په مخ د ځمکې چانه لري چې خلکو ته ناسي چې هلکه ته د فرض کا د سبزۍ په دکان کې نو ته به سبزي خرڅې او که ته به سره زر خرڅې سبزي به خرڅې که نه نو سبزۍ دکان والا سبزۍ دکان والا ورکوي او چې تا چې څه شی کرلی هغه به تاله درکوي. نو دی اوس زر وایي وایي ته ما ته یو مدرسه وښایي چې هغه ساینسدان ورکړی دی. نو دا تیر شوي ساینسدانان دي هغه پلار جوړ کړي دا ټول چې کوم دی اسلامي ساینسدانان نه وو. ستا په دنیا باندې فاتحین څوک پاتې شوي؟ ته پکې یو مردار وښایه، یو فاسق فاجر پکې وښایه، یو دله پکې وښایه پکې که نه. فاتحین څوک وو؟ د دنیا فاتح نبي علیه السلام دی. څوک وو؟ هغه ملا و که ستا په شانتې امي وو. فاتح ابوبکر صدیق ته، فاتح عمر فاروق ته، د 74 فیصد دنیا چې نیوله عثمان ابن عفان اساسه اټم بم در سره ونیسه که نه یو کیلومیټر ځګه نیوی شي. فاتح چې کوم دی علي ابن ابي طالب دی، معاویه رضی الله عنه دی، فاتحینو سلطان صلاح الدین ایوبی دی، نور الدین زنگی دی، سلطان ټیپو دی، دا محمود غزنوي چې دی دا څوک و؟ دا جید عالم ته وایي چې څوک یې پیدا کړی دی؟ څوک یې پیدا کړي؟ انسانان یې پیدا کړي. تا خو خره پیدا کړي. دله چې بیا ناجوړه شي که نه کم زوی باندې چې تش انګریزي سبق ویلی دی او د دین نه خبر نه دی، نو ستا د ټوخي نه چې کوم دی 1 کیلومیټر لرې چې کوم یې تښتي. دا ستاسو مسلمانان دي. ته مسلمان وې او دا اورېدا د دې پاټو خلک دی، ستاسو د دې قوم پرستي پاټو، نور څوک نه دي. د دین دشمنان هم دا دي، په دین پسې خبري، په جماعت پسې خبري. نو دا یاد ساته جنت ته دا دلګان نشي تللی. جنت الله دې دلګان نه دی جوړ کړی، جنت الله تعالی غیرتیان له جوړ کړی دی. نا ورته ویل چې هو قبض کې خو لیکن زیب عمل دي، او چې په شرابو کې نشه غواړي نو بیا په جهنم کې غوپې هم درکوي. هلته به پروت دی، هلته بیا د هغې خلکو سره پروت دی چې څوک د دغې خلک دي، بیا به تا ته پته ولګي. نو دا یاد ساتئ کامله خوشي په جنت کې ده، خو کامل غیرتی له. کامل غیرتی هغه انسان دی چې هغه کې کامل ایمان وي، هغه چې په ایمان ننګ کوي، په الله او رسول باندې ننګ کوي، په جماعت او مدرسه باندې ننګ کوي، په دین باندې ننګ کوي، په د خپل وطن باندې رنګ کوي. یې وطن کې چا قرباني ورکړې ده؟ چا سره ولاړ وي؟ قرباني وطن لا خلق ورکړي چې نیکان صالحانو وخایه که نه. په پیغمبر باندې چا ځان قرباني کړی خو نیک صالح هغه ایمانداري د الله او د رسول سره ویني. دا د جنت نعمتونه دې خلکو ته بلاویږي. څنګه به ورته ځې؟ برناقه به ځم نو هېڅ په هم نه کې نه چې د مسلمان زویم د مسلمان په کور کې پیدا یم او ښه غټ لوړ یم، هم بېلمازه یم، هم دروغجن یم، هم غل یم، هم ډاکو یم، هم نشې کوم، او چې څومره مردارۍ دي دا ټول کوم. چېرته به ځې؟ جنت ته به ځم، زما د پاره جوړ دی. دا خو عاص ابن وائل هم دا خبره کړې وه جنت ته به ځم. آسان کار دی جنت ته به ځې. جنت ته به دا سړی ځي. نمبر 1 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحت الانهار. ایماندار به ځي. خپل ایمان دې وګوره. ایمان پیژنې؟ ایمان څه ته وایي؟ ایمان کنځلو ته وایي. الله او رسول ته به کنځلې کوي ته به ایماندار یې، په دین پسې به ټوکې کوي ته به ایماندار یې، په جومات پسې به ټوکې کوي ته به ایماندار یې، په دستار پسې به خاندې ته به ایماندار یې، په سپینو جامو پسې به خاندې سپین سره مینه لګي ته به ځان ته څه وایې؟ ته به کلک ایماندار ځان ته وایې. خپل ایمان دې اول وټوه
څومره ایماندارې ایماندار به جنت ته ځي. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم. څوک چې د ایمان اهمیت نه پیژني هغه سړی به څنګه جنت ته ځي؟ اول د ایمان اهمیت ته وپېژنه، بیا د ایمان نه پس چې کوم دی نو عمل صالح، دا خپل ایمان نه یو دایره، دا خپل ایمان نه یو چاردیواري، دا خپل ایمان په یو قلا کې ته بندې نو دې لپاره عمل صالح کې حدیث نه چې کېدلی چې ما خو کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله او بس خیر خیریت دی نه چې کوم دی په 5 منځونو کې چې دی نو 100 منځونه کوي یو هم نه کوم څه مونځ کې یاره بس د یو جمعې مونځ کوم د بل جمعې مونځ کوم، یو اختر دین یم بل اختر دین یم. څوک د یو مونځ مسلمانان دي، څوک د 2 منځونو مسلمانان دي، څوک د 3 منځونو مسلمانان دي، څوک د 4 منځونو مسلمانان دي، او څوک د 5 منځونو مسلمانان دي خو زکات نه مني، څوک سره زکات مني نو حج نه مني، څوک سره زکات او حج ارکان اسلام مني خو لیکن نور شعائر نه مني، دا خبرې پکې نه مني، نو دا مسلمانی نه پوره مسلمانی. ادخلوا فی السلم کافه، په اسلام کې پوره داخل شه. ګناهګار به یې ګناه ځان لشه دی خو لیکن دا به مني نو دا خپل ایمان نه ته چاردیواري وکړه، خپل ایمان نه یو قلا چاپېره کړه او د حفاظت قلا د ایمان دپاره عمل صالح دی. عمل صالح څه ته ویل کېږي؟ تا کومه عقیده ده د دغه عقیدې مطابق عمل صالح دی ته ویل کېږي کومه حکم الله کړی دی د اخلاص نیت سره د پیغمبر په سنت باندې ادا کړي ته عمل صالح وي. کم قانون چې دی الله او رسول پیش کړی دی دا غیر پر نیت بالکل برابر ک لله فی الله کوم نه ریاکاری نه بل څه نه دنیاوی اغراض او بیا سکه بیا د پیغمبر د سنت مطابق کې ډېر خلک د پیغمبر سنت هغه ورته سنت نه بدعات دي، هغه د بدعات وي، د بدعاتونو به پاک ساتي. څنګه چې شرک توحید ختمي دغه شادي بدعت سنت ختمي. ستا ایمان به د شرک نه پاکي او ستا عمل به د بدعت نه پاکي، بیا د سنت مطابق وي. کله چې داسې عمل صالح وي ستا د ایمان نه چې کوم تا چاردیواري وکړه بیا په هغې اعمالو کې د ټولو نه اهم عمل په عباداتو بدنیو کې منځ دی. تیر شوي جمعه کې خبره کړې وه او بیا د هغې نه پس په حقوق العباد باندې به توجه ورکړې. د دې وجې نه پای کې به د یتیمانانو خیال ساتي، د بوډاګانو خیال به ساتي، د هغوی د عزت خیال به ساتي، د هغوی د زړونو خیال به ساتي. داسې پالتو بکواس به نه کوي چې چا زړه خفه کړي، د چا مال به هم نه وهي، د چا جایداد به هم نه وهي، خو د چا عزت به هم نه وهي. که فرض کې یو سړی دی هغه د چا مال وهي هغې ته ته مجرم وې، لیکن که شپه ورځ ته به چا پسې لګیا یو خبرې کې غریبه نو هغې ته جرم نه وې. که یو مالداره مال وهي هغه جرم دی، نو که یو غریب په یو مالداره پسې خبرې کوي نو دا جرم نه دی چې ټوله شپه ورځ پسې ته لګیا په دکانونو کې، شپه ورځ په محفلو کې لګیا او دا الزامات لګې په سوشل میډیا هم لګې پارد کې لګې تا دا ګناه نه ښکاري؟ هغه ګناهګار دی نو ستا نه به یو درجه زیات ګناهګار یې، خو تم ګناهګار یې، خو د هغه نه به یو درجه کم ګناهګار یې، تم مجرم یې. زه بار تاسو ته امام قرطبي رحم الله بارګي هغه نقل کې حسن بصري ناسو یو سړی چې کوم دی هغه د حجاج په باره کې ډېرې خوشي خبرې وکړې. حالدار چې مخامخ حجاج ابن یوسف د سعید ابن جبیر او حسن بصري به خبرې کولې. علامه عیني نقل کوي د بخاري په شرح کې او یو ځل حسن بصري ته حجاج ابن یوسف ویله چې امام محترم د قیامت په ورځ باندې به څه حالي؟ هغه ورته ویله تا ته پته ده وایي چې قیامت په ورځ دا ټول بدماشان د دنیا دا څومره بدماشان چې دا ټول راشي، ځکه جنت ته بدماشانو دپاره جوړ نه دی، جهنم د بدماشانو دپاره جوړ دی. دا قارون او فرعون او دا نمرود او شداد او دا ابو جهل او دا بشمار عتبه شیبه ابو لهب دی او دا غین علاوه ستاره دی وطن او د دې زمانه فرعونیان او قارونان یا د کلی قارون، د محلي قارون، د کور قانون، د یو 2-3 کسانو د مشرۍ قارون، دا ټول قارونان ډېر شی دي. یوازې قارون هغه نه دی، نه نمرود دی، بشمار دي. کله د زوی نه قارون جوړ شي، کله د پلار نه جوړ شي، کله د ښځې نه جوړ شي، کله د خاوند نه جوړ شي، کله د مشر نه جوړ شي، کله د کلي د مشر نه جوړ شي، کله د صدر او د وزیر اعظم نه جوړ شي، کله د وزیر اعلی نه جوړېږي. بشماره قارونان دي. دا ټول قارونان چې راوړاندې شي که نه وایي دا خپل بدماش پې ور پرېږدم که نه دا ټول به پړکي وایي. وایي کوم بدماش؟ وایي تا حجاج سر ښکته کړو. تاسو ته پته ده حجاج ډېر زورور سړی و، ستاسو د وزیر اعظم په شانتي نه و او نه چې د بوش په شانتي و،
او نه هغه ټیره چې په سر کړی په سعودي عرب کې د هغه په شانتي و، نه د هغه بل کدو په شانتي و. د حجاج مخې ته چا پلار خبرې نه شوې کولی. حجاج ابن یوسف هغه انسان و چې 4,000 کسان یې ملا علي قاري نقل کوي په دې خپله توره باندې خپل مخې ته وجلي. د هغه سرکشي او د هغه زړورتوب او د هغه بهادري تاسو ته پته ده. او څومره د اصل کې د یو مدرسې د راوتې څوک راوتې دغه خلک دې راوتې دي که نه. هغه طایف نه راغی، ثقیف دی که نه، خاندان سره تعلق نه لري. چا ورته ویلی چې یاره په دمشق کې سکولونه مدارس کلاو کړي دي عبدالملک. دی راغی ځکه نه راغی په مدرسه کې داخل شو. نو بله ورځ فوجي تربیت او ټریننګ او فوج جوړېدلو. دی چې هلکه دې فوج ته به لاړ شمه. لاړو فوج ته. فوج دی لاړو خو د مخکې نه تیار فوجي و. چې وایې اخېستلو نو عبدالملک ورته وویلی چې یاره خپل سپه سالار ته چې ماله داسې یو دسته د 500 کسانو جوړه کړه چې هغه انتهایي زړور بهادر د هغوی نه اوچت خلک نه، یو دومره تیز خلک وي چې زه هلته راوځم که نه چې دوی بلکل تیار ولاړ حکم ورته نه وي، بس اشاره هم نه وي ورته، خو چې کله زه راوځم دوی تیار وي. هغه ورته ویلی چې یاره دې فوج کې یو هلک راغلی دی، خو سم د لمبې زوی دی، دا رالمه او دا به دله فوج جوړ کړي. بس هغه ته یې وویله حجاج یې کو. حجاج 500 کسان برابر کړو. چې کله عبدالملک ته راوتلو ټایم شو ته حکم وکړو. نو په دې کې یو کس چې دی نو هغه ورته چې مړه پرون رنګوټ راغلی اوس زموږ مشري کې. نو دا پته خو ته نه وایي چې هغه ته چا سره خبرې کوې. هغه د اوسه پورې چا ته چې کومه دی نو دا بې سوچه بې فکره سړي نه سروالی دی. بس یو دم اوسه توره ورسره وه چې ګزارې پې وکړو. هغه زخمی شو، لاس تې کټ شو، بس منډې کړې. سپه سالار ته یې وویل سپه سالار راغلی که دا دې څه وکړئ په هغه هم ګزار وکړو. د هغه دا سر ولګېدو، د هغه نه مینې روانې شوې. هغه لاړو عبدالملک ته وویله. عبدالملک چې حجاج راوغوښتو هغه ورته ویله چې لکه دا دې څه وکړه. اول چې دا خو تا والي ما نه دي وال. ول ما څنګه والي؟ ول تا والي که نه. وایي تا ځکه والي چې داسې بې غیرته سپه سالار چې تشې جامې اغوستلې دي، پیتې ورته لګېدلې دي چې دا ستاره سپه سالار یې که نه ته به څه ګټه وکړې ته به څه حکومت وکړې. بس یو دم هغه پوه شو چې لکه دا خو ټیک وایي او هغه بیا سپه سالار کو خپل بیا هغه ته حکومت میلاو شو. هغه ته یې وویله هغه څه خبرې کولې ورته څه وایي؟ وایي که ته مې ور پرېښودې که نه نو دا ټول بدماشان چې کوي دا به دې پړه کړي. لیکن د هغه په شان کې یو سړي خبره وکړه د حسن بصري رحمت الله علیه مخې ته په هغه کې نه وه، په هغه کې نه وه. لکه اوس فرض که زه یو خبره وکړم په دې منبر باندې وکړم او زه په وزیر اعظم صاحب کې نه یو ځای وکړم، زه مجرم یم، زه مجرم یم. هغه خبره په هغه کې نه وه. خبره وکړه ورته ویله چې خانه وروره یو خبره واوره چې د حجاج ابن یوسف نه د هغه د لکاو د کروړاو ظلمونو تپوس کېږي نو ستا نه به د یو خبرې ظلم تپوس هم کېږي. تا یې دا کومه خبره وکړه دا په هغه کې نشته دی. نو ستا څه خیال دی چې ته به د غټو خلکو پسې خبرې کوې او تا نه به تپوس نه کېږي؟ تش په دې خبره باندې چې زه غریب یم. څنګه یې د مالداره نه تپوس کېږي او احتساب ورسره کېږي، دغه شان د غریب نه به هم کېږي. څنګه د یو سیاسي کمانډر نه کېږي داسې د یو ورکر نه هم کېږي. زیاتې خبرې الله تعالی د چا نه وایي. ځکه وایي انی حرمت الظلم، ما ظلم حرام کړی دی. ظلم به نه کېږي. نو د دې وجې نه حقوق العباد خیال به ساتې، د بنده حق به نه وهې، کردار به دې په دې کې برابر وي، خدمات به هم کې. مسلمان دی ته د مریض تپوس پکې خدمات پکې، من عاد مریضا او زار اخا له، بې شماره روایت دي. د ښه اخلاق په مالي کې ښه اخلاق څه ته وایي؟ میزوب ته. میزوبان چې کومه دی دا ښه اخلاق نه دي. ښه اخلاق دې ته وایي، دا زده کړئ ځان. ښه اخلاق دې ته وایي چې تعاون البر والتقوی دا ښه اخلاق دي. د نیکۍ په کار کې ته د سړي مرګستیا کې او د بدۍ په کار کې دغه مخالفت کې دي د ښه اخلاق وي. کله د نیکۍ کار څه کوي په تا کې جمال زیاتېږي او چې څوک د بدۍ کار کوي په تا کې جلال زیاتېږي. د نیکۍ کار کوي نو ستا جمال زیاتېږي، زړه دې خوشحاله شي، سوچ دې خوشحاله شي، فکر دې خوشحاله شي، ته مطمئن شي. او چې کله د ګناه کار کېږي نو ستا په زړه کې چې کوم دی جوش راشي، د انتقام جذبه راشي، د بدل اخیستلو جذبه راشي، د ګناه د منې کولو جذبه راشي، د مظلوم د حمایت جذبه راشي، دې ته جلال وایي. نو چې کله تا ته په نیکۍ باندې جمال زیاتېږي او تا ته په بدۍ باندې جلال زیاتېږي ته پوه شې چې ستا اخلاق مزدار دي. او که داسې نه وي چې په یو ځای کې نیکي کېږي او ته په نیکۍ خفه کېږې په تا کې
نشه راځي چې دا راسې دي مړه دې خلکو څه زورور دي او څه پالتو کار شروع کړی دی او دا چل خلکو غوږونه وخوړه او هغې وکړه او دغې وکړه ته پوه شې ته منافق یې ستا ایمان ډېر بېکاره دی او که چېرته ظلمونه کېږي او ګناه کېږي دی پې خوشحاله دی زیاتې کېږي دی پې خوشحاله دی ته پوه شې چې ستا جلال نشته دی تا کې منافقانه صفت دی لہذا دا دو صفتونه چې بچا کې وي دی به څه وي د اخلاق مزدار دي نور بېشمار احکام دي په دې کې لہذا دا یاد څه دی آخري خبره دا ده چې د ټولو ارمانونو د پوره کېدلو ځای صرف جنت دی او د ټولو عذابونو د سختو د پوره کېدلو ځای صرف جهنم دی خو دنیا هغه ځای دی چې ته پکې دغه ټول ارمانونه حاصلولی شي چې ته نیک عمل وکړې ایماندار یې نور دنیا کې ارمانونه نه پوره کېږي ټول خلک دنیا نه بې ارمانه تللي دي صرف هغه خلک چې هغوی د ایمان او د عقیدې سره تللي د عمل صالح سره تللي دي بس د هغوی تش دقه ارمانو چې زما ایمان برابري زما عمل برابري او الله راضي شي دقه ارمانو هغه ارمان هغوی کامیاب کړي دي او زموږ ارمانونه به ډېر منتشر ارمانونه دي او دا یاد ساتئ ډېر لږه زمانه ده څه وخت دی پخوانه خو دومره عمرونو 1200 1500 عمرونه اوس څه دي اوس چې ګورې بس خانه یو غرب دی او مړي دي 40 او 50 سال او 60 سال او 70 سال او چېرته ډېر ښه غوندي بوډا وي د هغه عمر به چې دی چې 80 کاله وي تاسو په خپل کلي کې چې کوم 100 کالو سړی پیش کولی شئ نشته دی که چېرته پټ یو خو یو به خو ما ته خو نه ښکاري د 100 کالو پکې څوک نشته دی څو د 90 او د 100 په منځ کې دي پخوانه غټ غټ عمرونه چې کوم دی الله ورکړي وو هغه خلک هم د دنیا نه لاړه نو چې دنیا نه ځو نو داسې ولې نه ځو چې الله نه راضي وي داسې ولې ځو چې الله در ناراضه وي دا لاسونه دا اندامونه د دې به تپوس کېږي او د دې نه به تپوس کېږي نو په دې وجه باندې دا خپل صحت طاقتونه دا غلط استعمالول نه دي پکار الله تعالی دې مونږ برابر ایماندار جوړ کړي دا یو کس درخواست کړی د مور اپریشن مې دی د هغې دپاره دعا وکړئ او نور څه بیماران دي هغوی درخواستونه کړي دي پروردګاره دا اپریشن هم کامیاب کړي نور څوک بیماران دي او ټول شفای کامله عاجله ورکړي الہ العالمین څومره بیماران دي شفای کامله عاجله ورکړي چا څه حاجات ضرورت دي شرعي حاجات ضرورت دي سر ته ورسوي دنیا او آخرت هم ښایسته کړي مشکلات هم حل کړي شرعي حاجات ضرورت هم سر ته ورسوي اللهم ربنا